السلام علیکم ناظرین ملګن ټي وي ملګرو اپراتو سرناسي ما چې کومه ته مین اپ آرټس وایي یا مین اپ آرټس نو غلطه بنئ نو تاسو د دین په اوس مستفید شئ یو زمونږ د استادانو منتخب صدر دی او دا بل چې کوم دی نو دا د ضلع سوات په مختلفو عهدو باندې پاتې شوی دی بیا ډیپټي او یو وسیع تجربه دي د دې سره سره زما دی بل ملګري چې د استادانو صدر دی خو د دې سره سره د یو ډیوټډ استاد مو او بهترین خدمات په دې محکمه کې پراته دي جناب انور علوم صاحب نه تاسو کومه چې جی تاسو په کوم عہدو باندې په محکمه تعلیم کې کار کړل ډېر مننه صلاح الدین صاحب د باچا سره ناسته کې د زړه د کومې شکریا ادا کوم چې تاسو ماته موقع راکړه زه د ډېر وخت نه تقریبا 32 سال زما ریګولر سرویس دی جی خو په دې کې زه د صوبې په لرې لرې سکولونو کې هم پاتې یم لکه ایبټ هریپور او ډیر خان داسې زموږ سره ډېر لرې علاقې پرتې چې وې په دې کې مې خدمات سرته رسولي دي د 1967 نه راهیسته زه د ایجوکیشن سره منسلک یم خو الحمدلله چې کوم ځای کې زه پاتې شوی یم نو د خپل امیډیټ افسر سره زما ډېر ښکلي تعلقات هغه پاتې شوي دي هېڅ شی زمانږ په منځ کې تلخي یا ناخوشګوار واقعه دا نه د مخې ته راغلی او د 60 سال چې کله ما پوره کړه نو په 2007 کې زه د دې محکمې نه ریټایر شوم باعزت طور زه خپل مشرانو را رخصت کړم او هغې سره زما ډېر ښه اوسه پورې هغه لینکس برابر دي ښه جي ستاسو څه خیال دی چې ستاسو د دونو تجربو په ریزلټ کې خپل قوم ته خپلو استادانو ته خپلې محکمې ورته څه پیغام ورکوئ زه سټوډنټانو ته او استادانو ته زما میسج دا دی چې یو بچی خپل بچی وګڼئ خپل جولۍ ته واچوئ جی هر بچی چې دی د قوم بچی دی دا د استاد بچی دی دا خپل جولۍ ته واچوئ نو د دله چې کوم زده کړه تاسو ورکوئ کوم میسج دې ته رسوئ کوم دا د زړه د کومې نه بیا وځي که سزا پکې راغلې ده په مینه د پلار په حیثیت موږ سزا ورکړې ده اب استادانو ته اکثر دا خبره کوله چې پس د ماسپښین راځئ سکولونه اټینډ کوئ ستاسو کار به کېږي که نه یو چټ رالېږئ په هغې به ستاسو کار کېږي دغه استادانو ته خواست دی چې د قوم بچی خپل بچی وګڼي او بچو ته دا خواست دی چې نن سبا چې کوم د موبایل کلچر راغلی دی د دې نه دی واوړي حکومتي ادارو ته یو خواست دا کوم چې کوم یعنی د ریشو باندې سکولونه سیوا کېږي په دغه ریشو باندې د پوسټونه هم کریټ کړي یو تاسو نه کوم چې دا د استادانو یو چرته پورته صدر دی او د دې زمانه کې ناظرین زه د سره په خپل په اسسټنټ ډیسټریکټ افیسر په پوسټ باندې پاتې شوم نو تاسو د دې صدر صاحب نه علاوه زم څه د غوي کومه چې تاسو ډېر بهترین ډیوټي کړله خو د نن زمانه د دفترو او د دې د پوزیشن تبسن نصیحت کول غواړي دا د چې هر سړی خپل ډیوټي وګڼي نو حالات به ټیک شي خو که د ډیوټۍ نه د غفلت کوي نو بیا دا نه ټیکېږي حیثیت صدر ډېر د استادانو سره قریبي تعلقات او قریبي رشتې سره تاسو پاتې شوي دي زموږ په نسبت باندې تاسو ډېر ځکه چې تاسو د یو بل هغه زیړې پېژنئ نو څه به ول غواړئ د خپلو ملګرو ته د دې ملاکن ټي د سوات نیوز ډاټ پښتو په سترګه باندې ورته څه کول غواړئ چې څه کمی ده په دې کې صلاح الدین صاحب خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له ناستې مقرره کړه او خصوصا یو دا د ډوی صاحب سره کېنولو ملاقات شرف ګټ حاصل شو جزاک خوشاله کړي زه ما چې لکه د کمې پورې استادانو کې یو موټی شوی نه نو د خپل حقوق بالکل نشي حاصلولی آل ټیچر اسوسییشن د استادانو داسې یو غیر سیاسي پلیټفارم دی چې په دې کې د هر فکر سړی دی اوس زموږ بدنصیبي دا ده چې لکه یو متل به کېدو 4 کوټې او 5 ملکانان اوس 4 کوټې 5 ملکانانو خبره نه 4 کوټې دی او 50 ملکانان دي زمونږ د سکریټریټ یو سازش شو چې هغه پکې سل په سل کامیاب شوی دی استادانې اول په کیډرو کې تقسیم کړو او بیا ورپسې په پارټیانو کې تقسیم کړو اوس چې دی زمونږ د استادانو د بعضې ملګرو د وینا مطابق چې د 60-70 نه تنظیمونه اوښتي دي او احتجاج دې حد لا راغلی دی چې بل ورځ کوم احتجاج په اسلام آباد کې نو د سوات نمایندګي پکې ما په خیال چې 40 که 50 کسانو کړې ده په داسې کې استادان د حکومت نه د مراعات اخیستو چې ګیله کوي نو زه ملکه
دا اسیا بس خبره ده چې یو سړی احتجاج نه دی په کټ کې پروت یو په ټلیفون کې یې چلو شو نو زه مچ سو پورې استاد یو موټی شوی نه د پاکستان د ککړ او لړل سیاست د خپل من نوښته نه ما ته لکه ستا تعلق د کومې پارټۍ سره زه تا په دې نه مجبور کوم چې لکه ته چا له ورکې ورکوا او کم څه کم چې دې پلیټ فارم لراځي نو د آرټ ټیچر ایسوسییشن د جنډې لاندې به ودرېږي په دې کې بلکه پارټي بازي نه کوي شیخ افیکټ او ډیفیکټ تاسو دا ډېره خبره راخو زمونږ د استادانو ډیفیکټ تاسو په نظر کې څه دی چې د سی وږي چې امپروومنت وشي او کوالټي ایجوکیشن عام شي نو زه خو یو خبره به وکړم د دې ایجوکیشن په حواله باندې زمونږ د صوبایي ډایرکټر او د دې هغې سره به دې هغه مکان باغ کې په هوټل کې میټینګ و هغه میټینګ کې زمونږ ملګري ډېر زیات خفه هم شو په دې باندې زمونږ زیات تر محکمه تعلیم چې دی هغه په ټریننګونو باندې زور ورکوي او ټریننګ څنګه طریقې ښایي چې تاسو به ټیچنګ څه کوئ په هغه ټریننګ په هغه پروګرام کې ما دا خبره وکړه ما ټریننګونه خو هر سړي خپل انداز دی د ښودنې ټریننګ هر سړی خپل انداز به اپلای کوي خو لکه کم څه کم تاسو استاد ته دا کتاب وښایئ که د پرایمرۍ استاد دی نو هغه له د پرایمرۍ سبق نور ځي که د میډل استاد دی هغه له د میډل سبق نور ځي او که د های استاد دی هغه له د های هغه سبق نور ځي او که د هایر سیکنډري هغه استاد دی هغه ته په خپل سبجیکټ باندې کمانډ نه رسي اوس دا ده چې یو سړی استادي بیچیوري ښه تعلیم یافته خو کم څه کم د اتنا نواله د پنځمه پورې په دې کورس باندې ټوله میاشت نه لګي خو چې یو سړی د زده کړې په جوړ باندې درته وښایي او هغه د زده کړي خو چې میشن د جذبه او چې د زده کړې جذبه پکې زما په خیال چې د پرایمرۍ استاد چې ته ورته د پرایمرۍ دا کورس پړاوی هی نو لکه ټول کتابونه به انشاءالله چې په میاشت کې پړاو شي تاسو یقین وکړئ چې د هغې مطلب خو پرېږده د هغې ریډینګ باندې شو کولی نو اوس که دا پکار ده چې د دې سکول ته د لېږل نه مخکې هغه دومره غټ کتابونه نه دی یو میاشت یا یو هفته عشره ما ته د دې دغه یوازې دا زما حل نه و موږ چې څومره پېش کسان هغه ټول ته دا مسله وه پکار دا وه چې لکه موږ د پریشر کورس پریشر کورس شوی وی چې لکه تاسو روان یې سیکنډري ته دا یوازې د پښتو مسله نه وه دغه شانتې د اردو دا د مختلفو مضامینو ځکه چې پښتو ما په 90 کې کړې وه زه چې دی نو په 2018 کې پوسټ ما واخیستو نو پوره فرق دی نو پکار دا ده چې حکومت کوي چې کوالټي ایجوکیشن دې حاصل شي نو لکه استاد ته دې د ټیچینګ طریقې نه ښایي دته دې چې دی نو لکه په سبجیکټ باندې کمانډ عبور حاصل شي لکه دی به چې دی نو کوالټي ایجوکیشن وکړي ښه دا ستاسو د تجربې مناسبت سره به د یو تپوس کوم چې موجوده سیټ اپ نن سبا روان دی د ایجوکیشن کې خپل یو سیټ اپ یې کړي خیال کړی موږ ډېر جوړ پاتې شو ټول ته پته ده نو د دې سیټ اپ نه تاسو مطمئن به حیثیت استاد کا څنګه نه چې خو تاسو یې کنه کې نوم به اخلم او چې هغه ته یاد هم شي زموږ په سواد کې خصوصا او په ټوله صوبه کې عموما چې یو سړی ریټایر کیږي نو هغه به ځان لا د ریټایرمنټ نه مخکې 2-3 میاشتې مخکې به په کلر پسې ګرځي چې چا سره خبره وکړم د رشوت او د ریاض خان اوس بیا راغلی دی او دلته ډي او دی او ده پسې زه لاړم او دا ما ته ویل چې لکه څه مسله ما یو مسله درته ویل چې لکه دا څنګه چې ما بیان کړو چې دا د ریټایرمنټ دا کاغذونه تیارول د پرایمرۍ د ایچ ډي او کار دی په میډل سطح باندې دا د ډیپټي ډي او کار دی او د های کې دغه کار دی د هیډ ماسټر پرنسپل کار دی په سیکنډري کې هم د پرنسپل کار دی دی زما سره په دې خبره یې شو او دا ما ته ویل چې ته درخواست ولیکه ما د ریاض خان په نوم باندې او درخواست ولیکو او ما ورته دستخط وکړو ایوب خان چې په هغه وخت کې د اس اس اکسا جنرال سکرټري د لاسوات هغه ورته دستخط وکړو تاسو یقین وکړئ چې دغه درخواست سر غواړو او هغه ورله ګوتې هم نه دي وروړي او لکه زه یقینا چې لکه په دې خبره انتهایي خفه یم چې لکه زمانه یو کلرک د ډي او په آفیس کې پیسې اخلي زه کلرک ته ګناه نه کوم د روغاني صاحب خبره دا افسر علاج پکار دی افسر علاج پکار کنه جی نو لکه دا ټول سیټ چې دی دا د افسر ذمہواری ده که د هغه په دفتر کې څوک رشوت اخلي نو زه یم چې لکه پکار دا چې دا ډي او د سره او ذمہوار هم دی ما په نو لکه دا چې په کوم دفتر کې رشوت اخیستل کېږي نو لکه د هغې ذمہوار چې دی افسر بالکل صحیح نو ناظرین دا تاسو د دې د مشورې واورېدې او رښتیا خبره ده خو زه به په دې موقع باندې دا ووایم وایي نه میں دوزخ کا قابل ہوں نہ جنت میرا قابل ہے میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہیے ادھر کر دے نو ارمانو زموږ نه پوره کېږي خو دغه خبره ده چې رشوت ډېر عام دی او ډېر عام دی السلام علیکم الله